قرآن کریم کی اللہ نے ارشاد فرمایا الحج اشهر معلومات دا حج معلومی میاشتی دی نبی علیہ السلام اقبل حدیث مبارک کی دغه میاشتو ذکر کړی دی چې هغه میاشتې درې دي شوال ذو القعده او ذو الحجه عملی لحاظ سره دا حج کم احکام دی نو هغه ادا کیږي په پنځو شپږو ورځو کې د ذوالحجې د میاشتې د اتم تاریخ نه د ذوالحجې د میاشتې د دیارلسم تاریخه پورې نهمه لسمه یولسمه دولسمه او دیارلسمه دا پنځه ورځې د ذوالحجې د میاشتې دی لګونی خطا شو اتمه نهمه لسمه یولسمه دولسمه او دیارلسمه دا شپږ ورځې دي د ذوالحجې د میاشتې د اتم تاریخ نه واخله د ذوالحجې د میاشتې دیارلسمه پورې د ذوالحجې د میاشتې د اتم تاریخ ته د شریعت پرنا کې نوم اخلي یوم الترویه د دې نوم دی یوم الترویه او د ذوالحجې د میاشتې د نهمې ورځې نوم دی یوم عرفه او د ذوالحجې د میاشتې د لسم تاریخ نوم دی یوم النحر یوم النحر د اتم تاریخ دا ورځ او دا شپه دا د حاجیانو راځي په مینا کې او نهم تاریخ چې د عرفې ورځ ده دا راځي د عرفات په میدان کې دا اختر د شپې صحیحه تیر شي په لاره کې د عرفات نه په واپسې کې
او څه حصہ د اختر د شپې هغه تېرېږي په مزدلفه کې او د اختر ورځ بیا تمام حاجیان د مزدلفې نه راځي مینا ته او د مینا نه راځي بیا د مکې مکرمې ښار ته یعنی حرم شریف ته او د حرم شریف نه بیا دا شپه حاجیان رسي مینا ته دا د حج ترتیب دی اتمه ورځ او د نهمې دا شپه دا په مینا کې او د نهم تاریخ ورځ د عرفات په میدان کې د اختر شپه سپداره کې سه مزدلفه کې او د اختر ورځ څه حصه تېره شي په مینا کې او څه حصه راشي مسجد حرام ته او بیا د 11 تاریخ شپه ټول حاجیان را رسي مینا ته دا اوس کعبه ده او موږ تاسو په کې ناسو مثلا نو د دې کعبې نه همدقسې مشرق اړخ ته چې سړی ځي نو د قبلې او د کعبې نه مشرق اړخ ته اول مینا راځي او بیا د مینا نه چې ورپورې وځي بیا مزدلفه راځي او د مزدلفې نه چې ورپورې وځي بیا عرفات راځي مینا مزدلفه او عرفات دا ټول دشتې دي میدانونه دي غرونه دي اگر چې اوس پکې آبادیانې دومره وشوې چې هغه د غرونو اندازه نه لګي خو اوس هم میدانونه بیا هم د غرونو ډک دي د مکې مکرمې ټول ښار حرم دی او بیا چې ښکته لاړ شي مشرق اړخ ته مینا دا هم ټول حرم ده او مزدلفه هم ټول حرم دی او د عرفات میدان دا د حرم د حدودونه بهر دی نه حاجیان چې د حج د احکامو د ادا کولو لپاره روانېږي نو د مکې د ښار نه روان شي مینا ته او بیا د مینا د میدان روان شي عرفات ته منځ کې مزدلفه پرېږدي د مزدلفې په منځ ورتېر شي او عرفات او بیا چې کله هغه نور احکام ادا کوي حاجیان نو په ترتیب سره راځي اول عرفات بیا د عرفات نه مزدلفه بیا د مزدلفې نه مینا بیا د مینا نه حرم شریف د حج بعضی مناسک د شریعت په جبه کې د قرآن او د حدیث په جبه کې د حج د دې احکامو نوم دی مناسک دې ته څه وایي مناسک ورته وایي نو بعضې فرایض دي بعضې واجبات دي او بعضې سنت دي د مینا په میدان کې حاجیانو ته چې کوم احکام د حج مخې ته راځي نو هغه سنت دي
د عرفات په میدان کې چې کوم احکام مخې ته راځي نه هغه بعضې فرض دي او بعضې واجب دي او د مزدلفې د اختر په شپه په مزدلفه کې چې کوم احکام مخې ته راځي بعضې واجب دي بعضې سنت دي او بیا په واپسۍ کې مینا کې چې کوم احکام راځي نه هغه واجبات دي او بیا چې د مینا نه واپس مکې مکرمې ته ښار ته راشي نو بیا پکې بعضې حکمونه فرض دي او بعضې پکې څه دي واجب دي نو اوس راشه ما درته چې بعضې سنت دي او بعضې واجب دي سنت طریقه خدا ده خایو بلا خبره کو تبې ورسوي بعضې احکام د حج څه دي فرض دي فرایض دي چې پرېښو خدای حکم خدا دی چې حج د سره ونشي واجبات دي چې پرېښول نو حج خو دې وشه خو جرم دې وکړه د هغه جرم د پوره کولو لپاره د هغه کمي د پوره کولو لپاره بیا شریعت دم واجب کړی دی هغه دم به ورکړي او سنت چې پاتې شو نو په سنتو کې دم نشته البته ثواب کې کمی راغ او په دې خبره ځان پوهه کوي بعضې کارونه داسې دي د حج په کارونو کې چې د حاجي لپاره د هغې کول حرام دي او بعضې کارونه داسې دي چې په حاجي باندې د هغې کول واجب دي څه کارونه پکې حرام دي او څه دي واجب دي دواړو کې فرق دی کم کم کارونه چې الله او د الله رسول حاجی باندې د حج په دوران کې حرام کړي دي نو دغه کارونو کې کم کار کچا وکړه قصدن یې کړي او که د څه عذر په وجې یې کړي دواړو صورتونو کې به د باندې دم اوري او کم کارونه چې واجب دي هغې کې دا مسله ده که دغه کارونو کې کم کار چا د عذر د وجې نه پاتې شو د شانه نو بیا پې دم هم نه اوري ګناه هم نشته او که بغیر د څه عذر نه د غفلت د وجې نه د لاپروایي د وجې نه د سستۍ ناراستۍ د وجې نه چا پرېښودو نو بیا یې ګناه هم ده او دم ورباندې هم راځي دا خبرې ستاسو ذهن کې پرتې اوس یې د اتمې ورځې نه راونیسه سنت طریقه دا ده چې د ذوالحجې د میاشتې په اتم تاریخ باندې د نور د خطو نه بعد حاجیان د مکې مکرمې د ښار نه د مینا میدان ته ځان ورسوي او د مکې مکرمې د ښار نه د روانېدو نه وړاندې د حج په هغه دریو فرایضو کې یو فرض دی چې د هغې نوم احرام دی اول به احرام وتړي دغه احرام که په اوټل کې تړي که په خپله کمره کې تړي که د دې احرام د تړلو لپاره راځي مسجد حرام ته که د دې احرام د تړلو لپاره د بلډینګ په خوا کې کوم جومات دی هغې ته ځي دې کې هېڅ پابندي نشته یو پابندي پکې ده او هغه دا ده چې د حج احرام به تړي د حرم په حدودو کې دننه د حرم حدودونه به بهر نه ځي
د مکې ټول ښار حرم دی او شیشه او عزیزیه چې اخر ورځ کې حاجیان پکې پراته دا ټول مسلې شي حرم لکه په عزیزي کې د حرام وتړلو شیشه کې د وتړلو د مسجد حرام سره خوا کې مسفله کې اجیان کې د وتړلو اكو جمعه ترى سي او د حج د احرام د تړلو هغه طریقه ده چې کومه طریقه د عمرې د احرام ده تړلو اول د بدن ظاهري صفائی بیا دویم نمبر غسل دریم نمبر کپڑے د احرام او څلورم نمبر برکات نفل د احرام او پنځم پزړه یا په خلو کې نیت او شپږم نمبر بیا اخیرنی چې کوم ټولو کې اهم ضروری دی هغه تربیه د حج د احرام د تړلو نیت چې کې نو داسې به وایي اے الله ستا د رضا دپاره زه د حج د احرام نیت کوم تی ما ته آسان کا او زما د طرفه قبول کا کله حج د بل چا د اړخه کولو نو داسې به وشي یا الله دا حج ما ته آسان کا او زما د پلان یا د مور چې د چا د طرفه کې د هغې د اړخه قبول کا که د عربۍ په ژبه کې دا نیت تړې نو داسې به وایي اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني اللهم أي الله إني يقينا أريد الحج نیت کوم د حج کولو فیسره لی کما تا آسان کا وتقبله مني او دا زما د اړخه قبول کا او د عمرې چې کومه تلبیه وه هغه تلبیه د چا ده حج ده لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك دا حج تلبیه ده او دا عمرې تلبیه ده چې څنګه تلبیه وي د تلبیه د وینا سره د احرام پابندیانې پتا باندې راغلي او هغه پابندیانې دا دي چې بعضې کارونه اوس ستا دپاره حرام شو نه به یې نوکونه به نه کټ کړي د بدن د هیڅ یو اندام ویښته به نه خرې مخ او سر به نه پټې ګنډلې شوې جامه به نه اغوندې عطر خوشبو به نه لګې او پخپو کې به داسې پیزار نه پخپو کې چې ستا د ملا دا اړوکې پکې پټ شي او یا دا دواړه ګډکې پکې څه شي پټ شي دا د احرام هغه غټې پابندیانې دي او یو پکې بل هم فقها ذکر کوي خو هغه موجوده زمانه کې دي ښکار به نه کوي او د حرم د ځمکې چې کوم بوټي دي خودرو داسې بوټي چې هغه په خپله شوي هغه به نه کټ کړي خو دا خبرې موجوده زمانه کې دي ځکه علما نه ذکر کوي د حج
احرام دی چې اتړلو او تلبیه دی اوی نو د نیت سره تا ته د الله د اړخه د الله د رسول د اړخه د شریعت د اړخه تا ته یو سبق او یو وظیفه ملاو شوه او هغه سبق او هغه وظیفه څه شی دی جي تلبیه دا به وایي په ولاړه په ناسته په ملاسته د مانځه نه بعد د جومات ته د ننوتو په وخت کې د راوتو په وخت کې د تلو په وخت کې سوالې ته د ختو په وخت کې د راکوشېدو په وخت کې تلبیه به وایي او تلبیه انفرادي عمل دی اجتماعي عمل نه دی د یو بل انتظار به نه کې چې یو کس به اوس راپاسي او هغه به تلبیه وایي زه به یې ورپسې وایم د هر چا ځان نه کار د احرام په حالت کې به مخ نه پټې دا حکم د زنانو دپاره نه دی دا د سړو دپاره دی د احرام په حالت کې به ګنډلې شوې جامه نه اچې دا حکم نه نارینهو دپاره سړو دپاره د احرام په حالت کې به سر نه پټې دا حکم نه نارینهو دپاره د احرام په حالت کې به پیزار نه پخبو کې چې اړوکې دې پکې پټ شي دا هم د چا دپاره ده نارینهو دپاره دا د زنانو دپاره باقي نوکونه کټ کول خوشبو لګول ویښته کټ کول دا د سړو او د ښځو د ټول دپاره دي د حج تلبیه شروع کیږي د احرام د تړلو چې څنګه د حج احرام په تړلو تلبیه شروع شي دا تلبیه به کله ختمیږي لسم تاریخ د اختر په ورځ چې کله حاجیان د مزدلفې نه مینا ته راشي او په مینا کې غټ شیطان اولی د غټ شیطان د اشتو په وخت کې د لومړني ګیټ کې سره تلبیه څه شي ختم شي د شیطان د اشتو په دوران کې تلبیه نه تلبیه بند شي نو د حرام نه شروع شوه او د شیطان په اشتو باندې ختم شوه او د عمرې تلبیه هم شروع کیږي د احرام نه خو ختمیږي په څه باندې چې حرم شریف ته ورسېدې او مطاف ته ورکوز شوې او د حجر اسود نه ته طواف شروع کې د طواف د شروع کېدو سره تلبیه بند ختم لکه څنګه د شیطان د اشتو په وخت کې تلبیه نشته دی نو د طواف په دوران کې او د غرنګي د صفا او د مروه ترمنځ د سعی په دوران کې تلبیه نه بس تلبیه بند شو نو سنت طریقه خدا ده چې په اتم تاریخ د نور د خطو نه وروستو چېرته روان شي مینات لیکن لس اته کاله وشو چې رش ډېر زیات دی سړکونه هم بند دي نورې مسلې سړي ته راپېښېږي نو اوس که حکومتي حاجیان دي او که پرایویټ دا اتم تاریخ په شپه اعلان وشي چې ځان تیار کړئ 12 بجې یا 11 بجې به بسونه راځي او تاسو به ځئ نو په دې شپه کې حاجیان د مکې مکرمې د ښار نه مینا ته لاړ شي نو هغه سنت طریقه څه شو پاتې شوه
خدا پاتې کېدل د عذر د وجې نه دي که دا پاتې شي په حج کې نقصان ور راځي ګناه هم در باندې نشته او دم ورباندې هم نه اوري بعضې ملګري داسې چې هغه ځوانان ګرځېدلي را ګرځېدلي مخکې تللي راغلي د هغې ګروپ لیډر ته ووایي چې بس تاسو بس به وځئ او موږ به سهار په خپله درځو او نن سبا خو دا موبایل دي او لوکیشن دي پکې نو په دې کې لوکیشن راولي خپله خیمه خپل کیمپ معلوم کړي او بیا د سهار په ټیم کې لمانځه نه بعد یا د نورو د خطو نه وروسته روان شي لکه څوک داسې وکړي خو څه ګناه پکې نشته لیکن خاص کر چې کوم بوډاګان دي او د چا سره زنانه دي نه هغې دې دا سرزوري نه کوي بس عام حاجیان چې کوم وخت کې ځي نو دې دې هم د هغې سره دغه شي هېڅ ګناه پکې نشته ښه سنت طریقه دا ده